زه نه پوهېږم چې پر اپسټین فایل کې د ټرمپ څه داسې ویډیوګانې پرتې دي چې دی دومره یریږي که نه چې د اسرائیل هرې خبرې ته تیار دی، هرې خبرې منلو ته تیار دی. لکه تاسو به کتلي وي که نه چې کله د اپسټین فایل شروعات راغلل او ډېره خبره مشهوره شوه، نو ټرمپ په وینزویلا حمله وکړه. د هغې صدر یې راوچت کو چې هغه خبره مشهوره شي، اپسټین فایل له خبره لږه کینی لږه دبو شي. بیا اپسټین فایل چا بند نه کو، هغه خبرې بیا مشهورې وي، نو بیا رونالډو خپل ملک ته راوستو، هغه سره خبرې ترې وکړه چې یاره دا خبره به مشهوره شي، دغه به لږه دبو شي. هغې هم خوند رنګ رونړه. بیا چې کوم دی په ایران باندې حمله وکړه، په ایران باندې چې کوم دی مسلسل حملې وکړې چې زه دې سره به دا خبره دبو شي. خو بیا هم چې کوم دی د غزر ډیموکراټک خلک چې کوم دی ټرمپ نه پرېږدي او پسې راغشتې ده. د هغې نه پسې اوس میسي راوسته. میسي هغه ته چې کوم دی چکچکې وویلې چې ته د ما د زوی هم خوښوې، د ما نه ښځې هم خوښوې، د ما نه خاندان هم خوښوې. دی رونالډو ته هم دا چغې والې وې. دی هر ممکن کوشش کوي چې د اپسټین فایل لا قصه ځان نه لرې کړي، خو دې کې څه داسې شته چې د په جامه باندې یو تور داغ دی او ډېر خطرناک کارونه دنه شوي دي. په دې وجه دا هم د امریکې ډیموکراټک خلک وایي چې د کیدی شي په دې دویم کال کې د صدارت نه کوم شي، بس خبر ولا ختمه کیږي، ځکه چې د هغوی دی باقي نه دی خوښ، دې سه منټل سبیل غونته دی. صحیح ده. نو دنه څه داسې حرکتونه شوي دي چې دی سم باولا شوي دی، لیونی شوي دی او هر قسم حرکت ته تیار دی چې ټرمپ د اپسټین فایل لا قصه ځان نه لرې کړي.